وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله دنیا ته راغی پیدا شو نو واضح خبره ده چې یتیم راغی او هغه یتیمانانو د چا چې پلاران نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندګۍ ته وګورئ چې رحمت للعالمین دی خو لیکن یتیم دی نو څنګه زندگی شروع کړله چې کله نبی صلی الله علیه وسلم رو غټیږي دغه زندگی د نوجوانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل هغه امانت او صحیح کردار سره روان دی اعلی اخلاق سره روان دی دیانتداري امانتداري سره روان دی ټول خلق مکی والا پیجنی چې دا لیک ډیر زبردست ښه اعتماد کې داسې چې یو زنانه ده خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام خپل محنت خواري مزدوری هم کوي ښه نو اغي د خپل تجارت کې اغي له نوکری مزدوری ورکړه تجارت هغه ته حواله کړه د نبی علیہ السلام زندگی ډیر په امن عزت سره تیریږي که څه داسې مسلې اختلافات راځي نو هغه هم په ډیر په کم عمرۍ کې په ښه انداز سره هغه ادا کوي او هغه اختلافات ختموي حجر اسود مسله راغله دی ښودو نبی علیہ د قبیلو ټولو اختلافات راغله هرې قبیلې مشر وي چې دا به موږ دو نبی علیہ السلام بهترین انداز کې هغه مسله حل کړله وی چې هرې قبیلې مشر راشي او دا حجر اسد په یو څادر کې واچو وی هرې قبیلې لای دا صادر هغه پلس کې ورکه سری ورکه راشي ټول پکې شامل شي یو شانې ښه بیا حجر اسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله کېښودو یو لویه تنازعه یو لوی جنگ جګړه کېده لیکن نبی علیہ السلام ختمه کړه وما ارسلناک الا رحمة للعالمین نبی علیہ السلام د رحمتو د پیدائش د ورځې نه والا تر قیامت ورځې پورې رحمت دی د تمام عالم دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال عمر ته رسی او نوجوانانو چې کوم د اول نه تر 25 سال عمر کې د نبی علیہ السلام پاک دامانی وګورئ پاک دامنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق وګورئ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مزدوری کاروبار زندگی تیرولو طریقہ طرز 25 سال عمر کې د 40 سال زنانه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورسره واده کوي د 25 سال زندګۍ نه مخکې د هغې هغه پاکي چې په هغې باندې کتابونه د هغې د واقعاتو ډک دي بیا دویمه زندگی شروع شوه چې او خواندانو چې تاسې ښځې کوئ نو وګورئ خاوند حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغې د کور زندگی څنګه وه نبی علیہ السلام د 25 سال او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د 40 سال وخت تیریږي مخې ته حالات راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغمبري ملاویږي چې کله ورته پیغمبري ملاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سوچ فکر دی او دای ومنله چې یاره نن اخوا دمه نشته نن اخوا محنت ته او د الله د دین دپاره د توحید دپاره زندگی وقف کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو چې خلکو وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کامیاب بشي نو د ته چې کوم نږدې خلکو هغو خو ښه پیژنه نو هغې په ایمان راوړل شروع کړه نو په نارینهو کې ټولو کې اول ایمان حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه راوړ نو په زنانو کې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ایمان راوړ په معشومانو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه په ایمان راوړ
نو په غلامانو کې زید بن ثابت رضی الله عنه دا ډیر قریبي کسانو ورته ایمان راوړ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مخکې د مکی حالات څنګه وو، مخکې د عرب حالات څنګه وو، د یو بل سره دشمنی، حتی کې یو بل هم نه پیژنده چې موږ د یو بل څه یو، او د خپلې ژوندۍ لونه به هم ښخولې. نبي علیه صلات وسلام په زړونو باندې محنت شروع کړو. نبي علیه صلات وسلام هغه محنت په داسې انداز کې وکړو چې د خلکو په زړونو باندې قبضه وکړله. محنت هغه خلک چې د نبی علیه صلات وسلام سره جنگونو کې مقابله کیو او داغو مشریان د جنگونو کولې، کمانډري کوله، هغه راغله داغه نبی علیه السلام غلامان شو. بیا د دې د طرف نه د کافرو سره مشرکانو سره جنگونه کول. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ جنگ احد کې هغه د غیر خلکو د مشرکانو د کافرانو کمانډرو. په جنگ احد کې د صحابه کرامو او د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله تر وته داوی مشرک ولا، لیکن وخت تیریږي چې کله ایمان راوړا، مسلمان شو، اسلام کې هم کلکا پوخو. بیا سکیږي، بیا دغه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمانانو سره د صحابه کرامو سره نبی صلی الله علیه وسلم سره کلک ولاړ دی. نو دغه کافرانو مقابله کوي، هغه لات عزا، هغه منات، هغه مندرونه ورانوي، هغه بوتان ماتوي. بیا دغه رنګې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واقعه مشهوره ده. اول وقت ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام په مخالفت کې دی او ډیر زیات مخالفت کوي خان، حتی کې یو ورځ د کور نه ووته او د نبی علیه صلات وسلام د قتل په اراده باندې لاړو. سکیږي مخکې حالات بدلیږي، د نبی علیه السلام محنتونه دعاګانې، اللهم اید الاسلام باحد العمرین، یا الله تعالی په دې عمرینو کې یو مسلمان کې اسلام، په دیو کې یو مسلمان کې د اسلام تایید پیو کې اسلام په مضبوط کی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ایمان نصیب کیږي. هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې چې څنګه چې هغه جرأتمند په کفر کې، نو د هغې نه زیات هغه جرأت او بهادري اظهار په اسلام کې وکړو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زندگی اوړي، بیا وخت داسې راځي چې نبی علیہ السلام د وفات خبر راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کیږي. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، یو لوی غم راغی مسلمانانو باندې. مدینه منوره کې یو لوی غم راغی، لیکن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چا وی چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخه تراغه توره روخ کلا. هغه عمر چې اولی توره روخ کلی وا چې ز پیغمبر علیہ السلام نعوذ بالله قتلوما، بیا هغه دومره برداشت د نبی علیہ السلام په حق کې نشي کوله چې د نبی علیہ السلام د وفات چا سووي نو زیت سر کټ کوما. دغه محنتونه نبی صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین، تمام عالم د پاره رحمت، د مسلمانانو د پاره، نو کافرو د پاره هم رحمت، نو زنانو د پاره هم رحمت، ماشومانو د پاره هم رحمت، او د انسانان داسې که تمام حیواناتو د پاره هم رحمت. نو اوس دا رحمت زمونږ د پاره به څنګه جوړیږي؟ هغه دا ده چې مونږ تاسې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې خپلې کو او د بدعاتو نه پرهیز وکړو. سنت طریقې خپلې کو او بدعاتو نه پرهیز وکړو.
سو بهترین نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی د سنت طریقې چې دی هغه د کمال نه ډکې دي د مسلمانانو او د تمام انسانانو دپاره د عزت یو لویه ذریعه ده او د هغې دپاره د دواړو جهانو د سکون او د آرام یو لویه ذریعه ده نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره سنت طریقې دي د مسلمانانو دپاره پکې کامیابی ده لیکن که چرته یو انسان د نبی علیہ السلام سنت طریقې پورې ټوق وکړي مذاق وکړي سپکی وګڼي نو هغوی ته په دنیا کې سزا میلاویږي په دنیا کې هغوی ته هم هغه سنت پسې مذاق کول سپکول دا شاعر الله دی شاعر الله نخی د دین دا الله پاک هغه جماعتونه هم دي علما هم دي ګیری هم دي دا قرآنونه د الله کتابونه دا ټول شاعر الله دي تمام مسلمانان چې په دین اسلام چلیږي او په د دین دپاره محنت کې دا شاعر الله دي ښه نو که یوې طریقه پسې چا هم مذاق او ټوکې وکړلې نو هغه په دنیا کې هم ډېرو خلکو ته سزا ملو شوې ده حدیث کې راځي واقعه یو پیرا د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو سړی خوراک کو هغه په ګس لاس باندې خوراک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې کل بیمینک په خی لاس باندې خوراک کوه خی لاس باندې خوراک کوه هغه سړی په تور د مذاق نبی صلی الله علیه وسلم ته ووی چې لا استطیع یاره زما زه طاقت نه لرم یعنې زما دا لاس کار نه کوي جي په ټوق او مذاق یې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو وی فرمایل لا استطاعت ته دې اډو په دې باندې طاقت ونه لرې یعنې څنګه چې دغسې ته وایي چې لاس بېکاره دی دې فالج وولی دی الله دې دغسې کي ښه پیغمبر اسلام ورته خیر وکړي ښه ځکه دغه کس تکبر د وجې نه دا ویلي چې جي کار نه کوي ښه په ولاړه خوراک څوک وایي کښېنه یاره جي زما په پکې څه فرق دی په ښي لاس خوراک څه فرق دی پکې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې الله دې دې د کار نه کي حدیث کې راځي فما رفعها الی فیه دغه سړی بیا دا لاس خپلې خولې له نه دی وړی دغه لاس یې دغسې ګوزن کې پاتې شو دغه رنګ یې فالج وهلی پاتې شو د بیا وړی نه شو ښه یوه طریقه د سنت پورې مذاق کول هغه سبب د عذاب دنیوي هم ګرځي او دینی کارونو پورې ټوقې مذاق کوله دا سړی په دې پورې د اسلام نه هم خارجېږي یو د عمل خبره ده عمل کې ټول کمزوري خو مذاق نه کوله کوم خلک چې مذاق کوي د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین هغه حالات وګورئ چې هغې چا چې مذاق کړی دی د پیغمبر حدیث پورې یا سنت طریقې پورې یو روایت کې راځي چې عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی دی وی نبی علیہ السلام فرمایلی دی نهی فرمایلی دا منع فرمایلی دا د ګیټو ویشتو نه په مجلس کې ګیټو ویشتو چې په دی دوه ګوته باندې غټه ګوټه او دا بله سبابه ګوته مسواکۍ چې موږ ورته دا ګیټۍ دې کې ښودل او داسې ویشتل پیغمبر علیه السلام دې نه منع فرمایلی دا او بیا یې فرمایلی دي چې دا خو نه دشمن زخمی کوي او نه دې سره څه ښکار کېږي ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د داسې ګیټو نه منع فرمایلی ده خو دا الټه نقصانات شته د چا سترګې به وباسي یا به په چاو لګي غاښونه په علمات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عبدالله بن مغفل دا روایت نقل کړی دی یوه پیره د ده رشته دارو یوه پیره د عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه رشته دارو هغه دا ګیټۍ ویشتي د ورته وی چې نبی علیہ السلام د دینه منع کړې ده د عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه د خپل رشته دار ته وی چې دا مه والا ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه منع فرمایلی ده نو ثم عاده هغه د بیا ویشتل کول ښه دې خبرې باندې غوږ کښېنښودو
چې کله په دې باندې غوږ کېنښودو نو عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ ورته څه وایي چې لا اکلمک ابدا، زه تا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ویم او ته پې غوږ هم نه ګرئ، ته اډو سوچ ورته هم نه کوې ښه چې دا د چا خبره ده، لہذا نور څه زه نشم کولی، خو زه به تا سره همیشه خبرې نه کومه. وی دا حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې اهل بدعت چې دي کوم فساق فجار چې دي قصدي د دین مخالفت کوي هغو نه پرهیز وکوئ، بس مني نه خبره ورته ورسېده نو هغو نه پرهیز وکوئ. لا احدثک لا اکلمک ابدا، نن نه خو به زه تا سره خبرې ونه کوم. صحابي دی ښه، هغه خپل رشته دار ته وایي چې زه د پیغمبر خبره درته پیش کومه او ته اډو توجه ورته نه کوې، لہذا زما او ستا بس خپلولي کسې ختمه ده. ښه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من را منکم منکرا فلیغیر بیده، مشهور حدیث دی. نو اول خو بدی په لاس منع کول دي، خو دا د بادشاہ وخت دا د حکمران کار دی. که داسې نه فبلسانی فإن لم یستطع فبلسانی، په ژبه دې منع کي. زمونږ د ژبې طاقت الحمدلله شته، مونږ فرایضو ته فرض وایو، مونږ واجباتو ته به واجب وایو، سنتو ته به سنت وایو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره سنت طریقې دي د تمامو انسانانو دپاره پکې لوی خیر دی. او بله خبره تمام فرایض ورې فرض ګڼله، د فرضونه انکار چې دی سړی کفر ته پکې رسي. نن مسلمان باندې دومره غلبه شوې ده چې فرض واجب او سنت دی کې فرق نشي کولی. ځان له بدعات رسومات راوښکلي هغې ته لازم ویلي دي، کوم چې فرایض دي د هغې عقیدي حده پورې نشته. لکه مثال په طور باندې میراث ورکول لور له خور له د پلار په جایداد کې حصه ده، دا فرض د قرآن ذکر کړې ده. نو ټیک ده مسلمانان چې مني او عمل پې نه کوي نو دا صرف ګناهګاران دي. نو که الله وغواړي نو ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بس د شرک کفر نه علاوه الله که وغواړي تمام ګناهونه معاف کړي. ټیک ده، خو دې سړی ځان ګناهګار ګڼي. لیکن یو سړی په دې د طریقې سره راځي چې دا چا ویلي دي دا به څنګه څوک ورکوي، دا نعوذ بالله زه نه منم. د نه تپوس وکړه علماو نه مفتیانو نه کوم حد ته ورسېدي. بل طرف ته ستر پرده چې ده دا فرض ده. هر عاقل بالغه جنۍ به د غیر محرم د چا سره چې نکاح کېږي هغه سره به مخامخ نه کینی، غیر ضروري خبرې به نه کوي، دا فرض دی. اوس که ما ورته ووایو نو دې حد ته ځن نه دا نوي خلک را رسېدلي دي انکار حد ته چې یاره جي معاشرې ته وګوره، ته لاړ شه سکولونو کالجونو ته، نو ته لاړ شه خو تا ته پته نشته اسپتال ته لاړ شه، مارکیټ ته لاړ شه. دا ښځې سړي دا هلکان چې خو ګډوډ دي، نو ورته وایي ګډوډ دي د حرام او ناجیز کوي. که دا استادان هم مخامخ پړاوي دا حرام کوي دا ناجیز کوي، چې پرده منځ کې نه هغه هلته کې پړایي هم حرام ناجیز ده. که څوک ورته حلال وایي جایز وایي ورته وایي مفتیانو نه تپوس وکړه د فرض دې انکار وکړه چې ستا کوم ځای دی. دې خبرې له راتلم چې ژبه لازم کار کوي. که چې څوک کوي په کوم ځای کې کوي دا ناجیز او حرام دي. که کوم استاد یې کوي او کوم شاګرد یې کوي، چې کوم جنۍ هلک سره چې کوم سره نکاح کوي خبرې کوي کیني پاسي ورسره پړیانې دا ناجیز دي. که یو سړی دې حده پورې مني چې یاره ناجیز دي لیکن قانون موږ د انګریز دی، الله دې رحم وکړي، دې پر محنت کوي نو انشاءالله الله به یې معاف کړي. خو چې انکار حد ته ورسي د معافۍ د صورت نشته. وایه دغه شان ډېر فرایض موږ تاسې باندې فإن لم یستطع فبقلبه، یو خبرې طاقت مثال په طور باندې موږ تاسې نه لرو په ژبه باندې. ډېر خلک داسې دي مسلمانان ښایسته ګیرو سره محبت دی، دغه رنګې اسلامي معاشرې سره محبت دی، شریعت وچ موږ نافظ دي سره محبت دی، د شرک سره نفرت دی، کفر نه نفرت دی، د بدعات و رسوماتو نه نفرت دی، هر قسم بیدینی نه غواړي لیکن ماحول کې دی زړه خفه دی، نو دا ایماندار دی. ایمان پکې شته او دعاګانې هم غواړي او پرامن کوشش هم خپل کوي چې دا پوره دین به ما کې څنګه راشي، تمام عالم کې به څنګه راشي. دې لپاره سوچ فکر محنت کوي. هر ټیم په دې غم کې دی نو دې هم معاف دی انشاءالله.
فإن لم يستطع فبلسانه، یا که طاقت نه لري په ژبه که نه نو بیا په زړه کې بد ګڼل. که یو سړی ګمراهي په بده ونه ګڼي زړه کې، وایي د ده ایمان نشته ښه، د ده ایمان نشته. نو آخري خبرې له راځم چې ګوره سنت طریقو کې هغه څومره فایدې دي، بیا په فرایضو منلو کې هغه خو د مسلمان دپاره 100% کامیابي ده. لیکن د دې مخالفه چې کوم بدعات رسومات دې مونږ خپل کړي دي او هغې کې اجر ګڼو. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي؟ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی من احدث فی امرنا هذا، چا چې نوی کار زموږ په دې دین کې پیدا کړ، ما لیس منه، چې دین نه نوي نو فهو رد، هغه رد دی، هغه کار مردود دی، هغه قبول نه دی. نن مونږ تاسې چې کومه د میاشت ما اوی کومه شروع ده ربیع الاول، بیا 12 ربیع الاول باندې څه حضرات بریلی حضرات هغوی اجتماعات کوي، محفلونه پروګرامونه کوي. آیا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړي او که نه؟ یعنې پیغمبر علیه السلام خو پیدا شوی دی که نه، هغې نه وروستو صحابه کرام پوره شریعت نافظ شوی دی. آیا دغه خوشحالي نبي علیه السلام کړله او که نه ده کړې؟ نو نه ده کړې. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا عید نه دی کړی. بیا اول خلیفه ابوبکر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام د وفات